بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټس اتیر ویډیو کې دا یو اگزامپل نیمه کې پاتې شو، نو زه بیرته کنټینیو کوم. واکې موږ دا خبره وکړه چې دا سه ریګولر ایکسپریشن ولیکي چې هغه سٹارټینګ with double one or double zero and also ending with double one or double zero. څه مطلب یعنی داسې لینګویج ولیکي، داسې لینګویج د پار ریګولر ایکسپریشن ولیکي چې په هغه کې هر یو سټرنګ چې کوم دی هغه د ډبل 1 سٹارټ وی او این هم سٹارټ د ډبل 1 اور ډبل 0 نوي او این چې کوم دی د اغي هم ډبل 1 اور ډبل 0 په مینس کې ان نمبر اف 1 اور 0 کې دي شي، ان نمبر اف 1 and 0s کې دي شي مینس کې ښه. لکه کو زه تاسو ته وایم دا ډبل 1 دا هم د دې سټرنګ د دې مطابق سازي ځکه چې د سٹارټینګ هم د ډبل 1 نه دی او اینډ هم په ډبل 1 باندې دی. دا زمون سره ټرو دی یا ډبل 0 دا سټرنګ چې سٹارټینګ د ډبل 1 دی اینډ په ډبل 0 نو دلته موږ چې د دې سټرنګز چې کوم دی هغه به د ډبل 1 نه بیا به د ډبل 1 ډبل 0 نه سٹارټ وي او اینډ به بیا په ډبل 1 ډبل 0 باندې. ٹھیک شو ځان پوهه کوي. اوس ګوري کو زه دلته وختي ما باغ کې یو دغه لیکلې او ریګولر ایکسپریشن د دې نه مخکې کنه ما کې لکه مساله راتله، هغه مساله هغه ما د سری کې له دې ته لګ ډیر ته سوچ وکړي نو بیا به تاسو خپل په دې پوه شئ کنه. هغه ما داسې لیکلو چې داسې چې بریکټ سٹارټ 1 1 اور 0 0 بیا ما لیکلو چې د دې په مینس کې 0 او 1 کمبینیشن ان نمبر اف 0 او 1 کې دی شي. ما دې لپاره لوپ چلاو اسټریک او بیا مې اخیره کې ولیکو چې 1 اور 0s کې دی شي ها. نو اوس ګوره دې کې یو پرابلم راته چې د دې نه دا نه جنریټ کېده، د سټرنګ نه جنریټ کوو زموږ څخه خدام ټرو دی دا 1 1 والا نه دی لکه د دې نه دا نه جنریټ کېده ځکه چې دلته په دې سٹارټ کې ګورئ دې کې بم یا زمون سبا سره راتلی لکه 1 1 د دې نه جنریټ شو او د دې بل نخم خامخا یو راځي، د دې لاست ون نمبر راځي او یو بل د دې فرست نمبر راځي. کو دلته تا دې نه ډبل 1 راواخښتو نو د دې نه بم یو وسره علي دا د مین د معلوم دي دا مې 0 خو په دې باندې خو سلوک نشته، په دې باندې خو 1 دی یعنی 1 ټایم خو به دا خامخا راځي یا به ډبل 1 راځي یا به ډبل 0 راځي. نو د دې سبا یا بل کمبینیشن ډبل 0 راځي یا به ډبل 1 راځي، حالانکه دې څه خو نه دی پکار، دې سم مسنور نه دی پکار. نو دې سبا اوس څه کې نو د دې وجنا په سٹارټ کې ما د دې دا قدرت زدر کومه دا داخله دا زدر کومه دا ډبل 1 ډبل 0 نو بیا د دې نه بیا دا غونته کې سټرینګ هم سازيږي دا خو زمون سره ټرو نه دی لکه زه به تاسو ته 1 او 0 ان کې دا تمنګ ویلي چې دې سٹارټ به ډبل او د دې نه بیا دا جنریټ کیدی شي چې دا لاست وان ته درې کې ځکه دې نه مې ډبل 1 راوخسته او دې نه یو بار مې دا ایگزیکیوټ کو 0 تیرال دا خو دې نه پاسبل دی دې نه. نو دلته خو زمون سره سنگل 0 نه دی په کار باقی راکی بلکې چې 0 وی نو دا به ډبل وي. نو اوس د دې سبب موږ څه کوو نو د دې وجه نه موږ د څه چل وکړو چې دا موږ په بل لوپ کې باندې کو څه شي په بل لوپ کې دا ټول دوانه ما باندې کړل څه شي دا د دې وجه نه ان کې دا ایگزامپل خو په دې وخت کې نو پکار لګ باخیره کې پکار ځکه چې لګ مشکل دی تاسو لګ مخ کې تلی ونه بیا ډېر راخوي خو زه اوس مخه تراله نو به خامخا کو. نو اوس ګوري د دې لوپ نه اوس دا پاسبل دی دا نه دی دا ولنه خو پاسبل شو دلته ګور د دې نه صرف دا ون رااله دا بل لوپ ما ټک ما 0.0 کو نه دا ټول لوپ دار دی انر لوپ دی کنه کله چې دا ما خبي بر دا دی لیکلي خوازه او زه دغه اوس غاڼو لاینونه مې غلط ډرا کړل زما سمه د خیر کی ها دلته ګوري وتا اوس دلته ګوري دا هیستوریک مات شي په دامي لکه 0 کو نو چې 0 مې کو دا خو به یو بار ایگزیکیوټ کیږي نه د دې نه 1 1 راتلی شي کنه او 0 0 تر راتلی شي نو دا دوانه ټرو دي وختي دا غنر اندر چې دا د لوپ نه دی بار کړي. اوس ګوره د دې نه دا نشي راتلی لکه ما وختي چې تاسو وکنه 1 1 0 کو دا تر اولین ګوره یو د دې نه رالی چې دا کله 1 شي نو چې 1 شي نو دا باډي بدن نه ایگزیکیوټ کیږي چې باډي به ایگزیکیوټ کیږي نو ګوره وس دلته کو دا بل لوپ هم 0 شون دا خو ایگزیکیوټ نشو دا چې 1 ټایم دی دې نه بخامخه 1 یا 0
راځي ښه 1 یا ډبل 0 یا ډبل 1 سنگل 0 باندې راځي کو سنگل 0 په دې ځای کې راشي لکه 0 نو په دې پسې به اخر 1 وی یا ډبل 1 لکه دا غره دا یو پر ایگزیکیوټ شو هغه 0 ورکو او دا ډبل 1 خو دا ولنه راغلی دی او دا بل ډبل 1 د دې دویم نه راغلی نو دی وجه نه مانه مجبورې نه بده باندې اسټریک وکړو ها صحیح ده په دې باندې تاسو سوچ وکړئ مزید چې په کوم ځای نه پوي دی به زمانه تاسو وکړئ ټیک شو د دې نه هر یو سټرینګ جنریټ کیږي په دې باندې به ډېر په سوچ سمج صبر دي دا ریګولر ایکسپریشن راکوي نو مخکې زو دغه شان example number سوم ته ورسېدو چې دا د example number 8 which write the regular expression for the language starting and ending with a and having any combination of b's in between ګوره د داسې لینګویج د پر ریګولر ایکسپریشن لیکل دی چې د اغي هر یو سټرینګ اغا د ا نه سٹارټ یو په ا باندې اینډ خو په مینس کې any combination of b's کې دي شي any combination of b's کې دي شي د په مینس کې ها د ا په مینس کې any combination of b's کې دي شي نو د دې ریګولر ایکسپریشن تا کوی چې سٹارټینګ هم د ا نه او اینډ هم په ا باندې او په میډل کې any combination of a's کې دي شي په میډل کې any سوري په میډل کې وای any combination of b's کې دي شي نو په میډل کې چې نه لکه نم شي په کې دی لکه ا دې په دې کې نشتا او سٹارټینګ کې د ا نه او اینډ هم په ا خو په میډل کې ګورې بي د څه نه چې سنگل ا نو په سنگل ا په میډل کې خو څه نشي کېدای کا سنگل ا کوله چې سٹارټینګ هم د ا نه اینډ هم د بي نه ا نه د په میډل نو ا په میډل کې خو څه نه دی وجه نه موږ ډبل ا خامخا یو په سٹارټ کې او په اینډ کې دوه ګان به موږ لازمي وي او په مینس کې وای any number of b's کې دي شي لکه داسې a سنگل بار ایک b کې دي شي لکه ملټی ټایم کې دي شي b ټریپل ټایم لکه ځانو سره a b b b ٹھیک شو دا پاسبل سټرینګ د دې نه جن د دې لپاره چې زه ریګولر ایکسپریشن لیکم به څنګه لیکم دې لپاره نو r equal to r نمبر ریګولر ایکسپریشن یا ځنه بوک والا r e نمبر ریپرزنٹ کړه ریګولر ایکسپریشن با a د سٹارټ نه په مینس کې نمبر اف بي کې دي شي نو بي اسټریک ها او دلته ګوره بي اسټریک او اینډ په شي په ا نو د دې بي اسټریک نه اني نمبر اف بیز د دې په میډل کې دي شي خو سٹارټ او این پر دې په څه باندې په ا باندې ټیک شو خوشي او کله به چې سٹارټ د ډبل ا نه وي اینډ په ډبل ا باندې نو بیا په سٹارټ کې د ا په ځای ډبل ا کې او اینډ کې به بي مینس کې اني نمبر اف 20 چاله نو هغه بي 20 ترې کې کوي صحیح شو مخکې ځي ها دا بل دی write the regular expression for the language accepting all the string in which any number of a's is followed by any number of b's followed by any number of c's which a regular expression ولیکي خو د کم لینګویج د پاره لیکل دي دا regular expression د داسې لینګویج د پاره چې پاکي هر یو سټرینګ چې کومه ده پاکي ان رستو any number of b's کې دي شي او د بین رستا بین رستا any number of c's کې دي شي لکه a b c او داسم کې دي شي د دې سټرینګ چې a c د دې په مینس کې د a c په مینس any number of b's یعنی 0 b's دا کې دي چې پاسبل ده ښا د دې نه علاوه نور د څه کمبینیشن کې دي شي a b b c ساری c c خو چې کلم دا اکر کیږي نو any number of a's په سٹارټ کې لکه a b b b c c c ٹھیک شو a b a ټریپل ټایم دی لکه ګوره a b b c c ګوره دې کې any number of لکه د تمام ټریپل a دی 4 ټایم b اکر شوی او 5 ټایم c اکر شوی نو خو په دې کې صرف دا ترتیب وي چې د a نه وروسته به b د b نه وروسته به c ان نمبر ادا سي نشي کېدلی ښا چې وس b
او د نرسته A او د نرسته C ځکه چې دلته A پس د B نرسته A شو د B نرسته به نه بلکې any number of C's بل نو آسان دی ښه دا A any time اگر کې دی شي نو A asterisk ولیکي د A نرسته any number of B اگر کې دی شي نو B asterisk ولیکي آسان دی او د B نرسته any number of C اگر کې دی شي نو C asterisk ولیکي دا د ریګولر ایکسپریشن شو ها ٹھیک شو سوچ په کوي صحیح ده مختلف examples په دې کوي اوس بل زمخ کې which write the regular expression for the language وردا and the zero اساس کې کا having even length of the string ګورا سشه دې د zero داسې language د zero alphabets نه چې داغه کې د هر یو string length چې کومه ده اڅ شي 0 وي نو الفابet څه شي دی 0 د دې نو زمون سا کم لینګویج باقي د 0 ډبل لینث لکه ایون لینث ډبل 0 کې دی شي 4 zeros کې دی شي 6 zeros کې دی شي دا داسې zeros دي چې د دې داسې string دي چې د دې لینث چې کم دی هغه زمون څه شي دی ایون دی اوس کو زه چرته دلته علما په دې ځکه دا په سوچ سمج سکوي ها کو دلته علما r equal to 0 asterisk علما نو د 0 asterisk نه یو خبره ده چې 0 asterisk نه خو زمون سره جنریټ کیږي لکه 0 سنگل بار جنریټ کیدی شي ډبل بار چې کوم دی هغه دینه د سټرینګ راتلی شي نو دې کې خو مسله ده چې دې کې خو اني کمبینیشن اف زیروز راتلی شي نو اس کو زر دی 0 په زید چلو کما دا اسټریک په دی 0 نه لمه بلکې اسټریک په ډبل 0 باندې والما ګوره په ډبل 0 ز چرته والم دا اسټریک دا ما از ا سنگل سمبل بدا تاسو کنسیډر کړئ دا ډبل 0 باندې اسټریک یعنی و دا ډبل 0 دز د چې دا کله وان ټایم اگر کېدم نو دا به یو پیره د ګوره دا 0 دی باندې ما 0 کو نل شو نو نل سټرینګ امټي نه empty ها empty د دې نه جنریټ کیږي چې ها اکیم ایون نمبر اف زیروز ها ایون نمبر اف زیرو کې دا راځي empty چې په تدا کې ها وس چې کله 1 شي 1 بار چکر شي نو 1 بار کې یعنی دا به یو پیرا زمون سبیا راشي یو پیرا چې راشي کوم دا به 000 براشي چې دې باندې زمون سره 2 شي نو 2 مین چې د دې string length به 2 نو 2 ګره نو دا ډبل 0 به 2 بار کر شي نو 2 بار کر شي نو 4 0 شو چې 3 بار کر شو نو 6 0 شو یعنی د دې چې کم لینث هغه به همیشه لپاره ایون لینث وي چې به ایون لینث وي ها نو دا زمونږ سره دلته به زه سټریټ په سوال ما دې باندې په ډبل 0 بیلم نو دا به ایون لینث بد دي راځي ها او چې کوم ملټیپل اف 3 چې دا هغه هر یو سټرینګ ملټیپل اف 3 zeros د دې ځکه یو بل 0 ورته نو د دې وس به 1 ټایم ټریپل 3 بیا چې 2 پیرا کړ چې 6 شو بیا 3 پیرا 9 شو ان سو ان ها د دې نه مختلف قسمه ریګولر ایکسپریشن دی یو एग्जांपल نه سازيږي ها مخکزو which write the regular expression for the language L or the such that all the string do not contain the substring 01 ورته 01 نه داسې دغه سازول دي د 01 نه داسې ریګولر ایکسپریشن یا داسې لینګویج ساری داسې لینګویج د 01 نه سازول دي چې هغه کې دا قسمه string نه چې 101 یعنی دا سب string پکې نه چې د 0 نه وروسته دی 1 0 نه وروسته به هیڅ کله 1 پکې نه دا سه لینګویج د بار ریګولر ایکسپریشن راټول دي چې باقي د 0 نه وروسته 1 رانشي البته دا سراتلی شي ني نمبر اف 1 په دې سٹارټ کې راتلی شي دی وروسته ني نمبر اف 0 راتلی شي خو د 0 نه وروسته به 1 نه نو دا خو اسانه ده چې په سٹارټ کې ني نمبر اف 1 راتلی شي نو 1 اسټریک کا او چې په اخر کې ني نمبر اف 0 راتلی شي نو 0 اسټریک اوس دا سره چې دینه هر یو سټرینګ جنریټ کیږي چې ګوره 10
1100 دا ته جنریټ کیدی شي خو دینه به هیڅ کلم دا سیستریک جنریټ نشي چې په هغه کې د 0 نه وروسته 1 وي ها دا زمونږ څه ساده ریګولر ایکسپریشن او دغه په دغه طریقه راځي مخکې زو write the regular expression for the language containing the string in which every zero is immediately followed by double one چې کلم 0 اخر کیږي پاغه پسې به ډبل 1 وي چې کلم 0 اخر کیږي نو پاغه پسې د څه یعنی 0 کلم اخر کیږي په دې پسې ډبل نور د پسې any number of ones پسې کېدی شي خو دا سره چې ډبل 1 به خامخا په دې پسې لکه 0 ډبل 1 دا سم کېدی شي دومره دا 5 times زمون سره ډبل 1 شي خو په دې 0 پسې ډبل 1 شته کنه دا نور پسې ایکسترا دغه خبره نه ده نو دا به موږ څنګه کوو نو د دې لپاره چې ریګولر ایکسپریشن تدې کې نو دا به داسې دي کې r equal to ګورئ 0 ډبل 1 دا به یو سمبل کنسیډر کې ها r 1 0 r1 دلته زه په دې لیکم whole asterisk ګوره د دې نه څه راتلی شي 1 1 هم د دې نه راتلی شي ها خو لکه د 1 1 کې خو 0 نشته کنه چې 0 کله راته د پسې ډبل 1 ها نو اوس کو دا زمنګ سا 1 1 رنګ 1 1 د دې نه شي راتلی ها ځکه چې دا 0 1 والا رانه دا 1 1 د دې 1 1 نه راتلی شي او چې کلم زمونږ سا 0 راځي یعنی دا کلم زمونږ سا دا پارت ایگزیکیوټ کیږي نو کو دا 10 بار ایگزیکیوټ کیدو هم دې پسې به همیشه لپاره به سي لکه یو پر 0 1 1 بیا دا بل 1 چې کوم د 3 ټایم ایگزیکیوټ شو بیا 0 1 نو 0 چې کلم دا درې ونه به ټ ټایم برازي ها د دې مثال د څه دی لکه موږ ودته a ګوره a r b whole asterisk نو د دې نه څه کې دي شي نه a بیا کر کې دي شي دی نه a b راتلی شي و د چلو کوي دلته د a په ځای باندې ما څه ولګول د a په ځای باندې 0 1 نو دلته چې په کوم ځای کې a دی هغه په 0 1 تاسو ریپلیس کړئ نو همیشه لپاره په 0 پسې ډبل 1 نه کوي د دې a سمبل په ځای باندې ما دلته 0 ډبل 1 نو دا د a په ځای باندې چې په کوم ځای کې a راځي الته 0 ډبل 1 ولګول نو چې کلم 0 راځي بازي بډارو بل 1 اخیری ته ها 0 ډبل 1 مخکې وای the set of example the set of string were that in and 3 consecutive ones یعنی د تم ریګولر ایکسپریشن دی خو د کم سیټ اف سټرینګز د لپاره لیکل یعنی کم لینګویج باقي کم سټرینګز په کې هغه سټرینګ چې دا هغه اینډ په 3 کنزیکټیو وانز باندې نو د دې لپاره ریګولر ایکسپریشنز څنګه مخکې ته هر څومره کې دي شي خو چې اینډ به په څه باندې په 3 وانز باندې لکه په 3 1 لکه داسې 0 ڈبل 0 ڈبل 1 ڈبل 0 مخکې ته هر څومره خو اینډ به همیشه د پاره په صفر ټریپل 1 نو اینډ د پاره خو تاسو ولیکئ ټریپل 1 اوس مخکې ته په 0 1 هر یو کې دي شي مخکې ته 0 1 کمبینیشن هر یو کې دي شي دا خو ډیر خپل دی خاص ساده دغه چې مخکې ته په 1 او 0 کې any number of 1 او any number of 0 کې دي شي خو اینډ په 3 1 باندې نو دغه ساده غونډه کې ایکسپریشن دا 14 number the set of strings were 0 1 that have at least 1 چې باقي کم از کم یو 1 کم از کم یو 1 پکې زیات نه زیات پکې هر څومره کې نه کم د پاره هم خامخا ونی و د دې 1 نمخ کې any number of 1 or 0 کې دی شي روستم ته any number of 1 وګوره چې په دې ځای پرې د مګانه په دې ځای لکه ما دې لپاره د سی ګوره اسټریک ما داسې ولیکو کنه اوس کو تاسو د دې نو د دې نه دا نه جنریټ کیږي
ګوره 1 1 0 0 او 1 1 او ډبل 0 ډبل 0 خو جنریټ شو خو ګوره دا نه دی دا دام جنریټ کیږي بلکې دا خو کیږي خو دا نه کیږي 1 دا زمونږ سره 0 ټایم شو بلکې هر یو د دې نه کیږي ځکه چې لاست کې د هر یو راتلی شي ښه د دې هر یو نه دا په دې ځای باندې سیټ دی ښه دا ریګولر ایکسپریشن په دې سیټ دی او خو دا تاسو داسې ولیکئ که نه چې اخیره کې 1 r 0 او دلته اسټریک ولیکئ نو ټیک ده ښه په اخیره کې ټیک شوه نو دا زمونږ سره دې نه جنریټ کیدی شي ښه نو دا د دې څه شی شو ریګولر ایکسپریشن شو دغه شان هم کیدی شي خو دا ته درې کوي بیا هم کیږي صحیح ده دا آل پاسبل سټرینګ د دې نه جنریټ کیږي خو دا یو سټرینګز چې کوم دی دا ته ساری نه جنریټ کیږي چې کله ته دا درې کې نو دې وجه نه موږ دا مجبوره ساری د وخت چې ما کوم خبره وکړه چې دا هم ټرو دی نو دا ټرو نه دی دا ځکه ټرو نه دی چې د دې نه دا سټرینګ نه جنریټ کیږي دا تاسو څنګه ګوره دا د دې زمون کې دا خو د دې نه جنریټ شو دا 1 0 خو دا 1 خو په اخیره کې خامخا راځي چې دا 1 په اخیره کې دا د دې زنه د دې زمون کې خدا خو د دې نه رااله کنه اوس دلته 1 رااله او د دې نه روستو 00 11 لکه ساری دا سټرینګ د دې نه نسازي څه شي دا سټرینګ د دې نه نسازي ولی چې دلته دا کې نو 10000 دا خوراله 14 ټایم 0 نو دلته به زمونږ څخه دا 1 بیا پرنٹ کیږي چې 1 پرنٹ کیږي نو زه 1 دلته پرنٹ کول نه غواړم په لاست کې زه 1 پرنٹ کول نه غواړم بلکې دا 0 اني نمبر اف 0 راولم چې اني نمبر اف 0 راولي نو دلته به بیا د سری کې ښه 1 r 0 او اسټریک ها ځکه کنفیوژن دی واجنه ما دا دوه خپل غلطي په دغه وشوله ها غنه خزما سره دي انسر داسې وم خو بیا ما ول په دې کې څه غلطي پکې ده و د دې نه دا جنریټ کیږي دا یو 1 ما د دی ول نو نه راوستو دا بل 1 ما دا راوستو دا 0 ټایم او دا بل چې کومه دی دا 4 0 مې د دې نه راوستل ها ٹھیک ده نو د دې نه و د دې نه دا جنریټ کیږي خو د مخکنی نه جنریټ کیږي چې دا 1 r0 هول اسټریک نه جنریټ کیږي ٹھیک ده دا 14 نمبر the set of string were that have at most one چې پکې زیات نه زیات یو ون وي ها د 01 نه سازوي دغه 01 نه او زیات چې کم لکه د 1 نه به پکې زیات ونز نه وي at most one was but the empty string تاسو ته پته وي چې empty string څومره important دی at most one زیات نه زیات یو ون پکې کېدی شي کم نه کم پکې نم شي کېدی خیر دی نه دی لکه 0 یو ټایم پدې کې 1 نشته 00 داسې 001 00 1 کېدی شي داسې کېدی شي 1 any number of 0 داسې کېدی شي 001 any number of 0 مخکې درسته کېدی شي مخکې درسته کېدی شي خو په میډل کې د دې چې کوم دی په دا 1 په هر ذکر راتلی شي دی 1 نه یعنی مخکې وروسته any number of zeros کې دي شي خو 1 به همیشه د پاره پکې د 1 ټایم نه زیات نه کېږي نو دې لپاره به ریګولر ایکسپریشن چې زری کما ناغه به زدا سری کما چې مخکې ته any number of zeros کې دي شي نو 0 اسټریک روستم تینی نمبر اپ زیروز کی دیشی نو روسته داغی لپاره 0 اسټریک وس په د میډل کې د دې چې کې دیشي at most 1 د لپاره به دي سری کې at most 1 یعنی 1 کې دیم شي او نم شي نو د نش د لپاره منګل ته شریکو empty چون کې بده کې empty نه لیکل کېږي نو زه تاسو د empty ماده غشان لا بوزري یعنی 1 اگر کې دیم شي او نم شي
نو اوس د دې نه ګوره دې نه سنگل زیرو اکر کېدی چې سنگل زیرو کې 1 دلته نشته د څه کمبینیشن کې کنه خو 1 وس اکر کېدی شي نو 1 0 1 کېدی شي 1 0 کېدی شي د دې نه دا پاسبিলিټي آل کمبینیشنز د دې راتلی شي نو دا empty وګوره څومره امپورټنت ده at most لپاره empty string empty چې کوم سمبل دی امنګا د دې په کمبینیشن کې 1 واخیست نو دا 1 اکر کېدی شي at most 1 ټایم دلته اکر کېدی شي نو دا زمنګ څه شو 15 examples ان شاء الله دا نور بیا کوه اوکے ثانکس نو